او زمون خلک صرف هغه فارمیلټي برابر د نکاح دوران کې صرف د دې پته مې چې دا نکاح بس وشي او چې څنګه نکاح وشي نو څوک ډول سرنا تلاش کی او څوک چې کمنو ټوپک تماچې تلاش کی عمره د الله غا د تقوا غا خبره مخالفت کړو عمره محفل کی شروع کی درې آیتونو کې وته حکم شې د الله نه ویریږي او دوی چې کمنو لومبني کار هغه داسې کوي چې هغه د الله نه نه یریږي د دې وجنه هو زمونږه معاشره کې چې کم اولاد زمونه پیدا کیږي نو هغه داسي چې د هغه نه یا خلق تنګي یا د مور پلار تنګي یا د بچی تنګي او یا داسي چې سپیده یې نه وي تاسو ته تنګ نه وي او به پیدې وي دا انسانانو او دا مخلوق دا د الله آبادی دا الناس عيال الله انسانان ټول د الله عيال دي الله یې پالي نو د الله په دې باندې حق جوړيږي چې دوی د الله نه ویریږي په هر مقام کې او په هر ځای کې خاص کر په نکاح کې د یو خځه او د خاوند جن دا بغیر د تقوا نه بغیر د الله د يرنا دا نتیری خزم د الله نه یریږي نو علی به د خاوند حق ادا کوي او خاوند هم د الله نه یریږي علی به د خځه حق ادا کوي د بچو حق ادا کوي او کله من نه د الله یره ختم شوا نبی نه خځه د خاوند حق ادا کولی شي او نه خاوند د خځه حق ادا کولی شي یو بم ظالمی بل بم ظالمی یو بم د الله نافرمانی بل بم د الله نافرمانی یو بم ګناهګاری بل بم ګناهګاری د دې وجنه فقهای کرامو لیکلي دي چې نکاح هغه چاله کول پکار دي چې هغه دا یقین وي چې مان به ظلم نه کیږي یا که یقین نه وي خو چې غالب ګمان دا وي چې راځه په نکاح کوم هم مان به ظلم نه کیږي دا به ظلم نه کوم نو علی بچ کم دنو دې نکاح کوي او کنا دغه نه ظلم اندیشه وا غالب ګمان دا و چې را دې د نکاح چې کین دنه به ظلم شي د خدای سره یا د بچو سره نو ودا چې تړل نکاح مکروه تحریمی د په هغه صورت کې چې غالب ګمان دا وي چې دنه به ظلم شي او نکاح حرام را په هغه صورت کې چې یقین دا وی غالب ګمان نه چې یقین دا وی چې رمانه به ظلم شي نبی ادا صلی الله نکاح کول حرام مونږ هوای بس نکاح سنت تا او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی خود دې خپل شرایط دي چې هغه شرایط په یو انسان کې موجود وي نو بیا دا نکاح سنت تا او کنا هغه شرایط په یو انسان کې نی موجود نو غره هغه د لپاره حرام او مکروه تحریمی هم ده تاسو هو سم مسله اوریدلې راو د سنه نه خبر تاسو ګورئ نه دي کورونه کې اکثر واده لاشي ویني چې بیا جنگ جګړې شروع شي وي د واده لاکال شي ویني چې د خځو او د خاوند خپل منځ کې اختلافات جوړ شي وي او نوبت جنگ جګړې تلار شي اخر دا چې نوبت طلاق تلار شي دا ولي دا ځکه چې کوم شرایط د نکاح دی هغه شرایط باندې نه راخذا پیټ وی نه دا خاوند پیټ وی یادا چې خځه هو پیټ وی خاوند نیوي پیټ او یادا چې خاوند پیټ وی خځه نیوي پیټ نو د دې وجه نه هغه کورنه هغه شي هغه خراب شي هغه کورنه ختم شي په منځ کې د طلاق نوبت دارش په مردان کې چې راکمه واقعا په یاروسین ثوابه کې شوی ده نو دا یو اندوهناک واقعا شوی ده دا چې واقعا شوی ده چې د انسان عقل نه مني چې او دا چې هم وشي
دنیا کې داسې خلک هم شته چې داسې به وکړي